بچې د یورپ او د فرانس او جرمني او د سعودي عرب او د دوبۍ د پاره واستو لیکن د دعوت او تبلیغ د پاره بچې د یو 3 ورځو د پاره د یو چېږې د پاره د 4 میاشتو د پاره چې زما دې بچی نه انسان جوړ شي څه جوړ شي ما وپېژنې چې دا پلار څه ته وایي دا پلار وپېژنې چې پلار څوک دی ته چا سره خبرې کې مور څوک ده داسې ده که نه ده او چې دوی دا پېژندلي دی نو هغې ته به خو بیا چې کم دی همداسې ته منجلو والا ښکاري اوس د عمر رضی الله عنه زمانه ده او یزید پلار والے زوی پلار والے پلار راغی عمر فاروق ته شکایت وکړ یا امیر المؤمنین ستاسو خلافت ته ستاسو دور دی ته امیر المؤمنین او زوی جرأت کې پلار وي او زوی راوغه چې زوی ولا راوغه لکه تا پلار والے ما نه خو تاسو وکړه ما ولې وای او زه چې رالوي شم مال تربیت دارا کړي مال تربیت دارا کړي او دا غری بيزي او دا زناور را باندې سړی او دا ډانګ را کړي چې په دې زناورو کې 2 زناور په جنگ کېږي نو چې کم زورور یا وها نو بس ماته دا خبره کړې نو خیر خیرت ماته خو چرته دین نه دی خو ده زه خو چرته تاسو مجلس ته حاضر نه کړ چې دې ته دین وخا دې ته انسانيت وخا بس همدغه ډانګ را کړي او بس دغه مصری خانه لزا او دکان لزا او رکشې واسا او بس ذمہداری توزا او دغه دنیا کارونه کوونو خیر خیرت دی دا دین خو نعوذ بالله یو اضافي شیز دی دین د پاره خزه خپل خاوند ته اجازه نه ورکړي بعضی والدین خپل بچو ته اجازه نه ورکړي بیا به خفکیږي نه چې دې بچی ستا هر قسمه بے ادبی او نافرمانی خبره خو به غلطه نه کړه نو عمر فاروق ته تپوس کوي ها نو بیا و یو ورځ ګور تراغم نو چې مې وکتل د پلار او د مور مې جنگ دی نو پلار غو راته خبره دا کړو چې کم زورور یا وه نو پلار مې زورور په مور باندې نو مزاغه ډانګې مې په پلار کې استاد وایي چې دا ما غلطه کړې که صحیح مې کړې نو عمر فاروق پلار ته ولا مخ راوړلو چې دا الله بنده تا تربیت داسې ورکړي